ابو جهل عتبه شیبه ولید دا خلق د بیت الله خوا کې ناست او د دوالو جهان مبارک سردار د بیت الله په خوا کې منځ کاو ابو جهل وی څوک به لاړ شي چې د فلان کی کوخانو والا د ګاړې نه یو پیروان راوړي پیروان چې وخلنګ شي هغه پیروان د وینو ډک عقبه ابن ابي معيط بدبخت پاسېده هغه پیروان هم راوړو هغه سوټې لرې مرې چې څوک ګندونه هغې راوړل ابو جهل ورته صبر وکړه چې حضور پاک مبارک په سجده پرېوته وی په دې شی وله ورغورځو په شی ورته ورغورځو دومره ظلم کم شاه کم املا کم قیمتي کم نیاز بین شخصیت کم الله تخوا تاسو څه خیال دی چې د الله غضب به جوش کې نه راغلی عبدالله بن مسعود وی ډېر افسوس مې وکړ ارمان طاقت مې نه ونو غریب وم نشم نه مې صوبې نشو کولی فاطمه چا خبر کړه ماشومه وه په منډه راله ماشومانو ته او جینکو ته څوک غږ نه کوي هغه ګندې د حضور پاک د شاه مبارک نه وغورځو رسول الله مبارک سر راوچت کړ او بیت الله ته مخ کړی مظلوم دی دې وخت کې نه د پټي جنگ دی نه د پولي جنگ دی نه د بادشاه جنگ دی نه د رشته جنگ دی جنگ د سره صرف او صرف د دې کلمې جنگ دی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله چې دا را سره ومنه چې الله یو دی دا ومنه چې د خدای استاد بادشاهي نه غواړم مشري نه غواړم دولت مال نه غواړم دا دوه ټکي ومنه عزت به مراشد عالمان او دا خبره دروغ نه حقیقت چې خدای له شریک نشته دا ومنه او چې دا شی د حضور پاک په ملا واچو د کافرانو داسې قهقهې او داسې په خړت خړت خنداګانې وکړې چې د خندانه په یو بل ور پرېوتېدل رسول الله مبارک مظلوم ظلم شو پاسېده او بیت الله ته مخ کړې او ډکه خیره ورته وکړه اللهم علیک بأبي جهل اللهم عليك بعتبة اللهم عليك بالشيبة خدایا ابو جهل رونیسا عتبه رونیسا شیبه رونیسا ولید رونیسا امیه رونیسا دا قریش الله رونیسا د خیره د چاوه د حضور پاک کم ځای وه بیت الله سره د مظلوم خیره وه هغه شخصیت خیره وه چې هغه نه زیات نیاز بین ګران الله ته بل څوک نشته او په هغه ظالم پسې وکړه چې د هغې نه خطرناک د خدای دشمن بل نشته او کم ځای کې وکړه بیت الله سره په جړا کې حضور پاک خیره لیکن الله څه وکړل عقل خو چې دغه ساتې پې یو مضبوط تندر راغورځولی و تباه کړی وي الله سره طاقت شته یو جبریل چې راغلی وي او په وزر وی والی وي ټول بړاندو ولې د لوط علیه السلام واقع به درته چېرته انشاءالله یو جمعه ویم چې کوم وخت کې میلمانه رالل او قوم یې رالله میلمنو ته په غلط نیت میلمانه فرشتې وې شکلونه د انسانانو نو لوط علیه السلام قریب خفه شو چې خدایا زما د میلمنو به زما مخکې بېزتي کړي هغه ته خو پته نه وه چې دا فرشتې دي خو چې رالل هغه غریب ورته مینځداري کړ ما مه شرموې دا زما میلمانه دي ګوره مظلوم دی فرشتې ورته وایي په قلار کښېنه مونږ ته غږ هم نشي کولی انا رسول ربک مونږ ستا د رب استازي یو خو چې معمولي غوندې وزر له یو ټک ورکړه هغه ټول ظالمان خدای په سترګو ړانده کړل الله نشي کولی عادیان څه شو سمودیان څه شو فرعونیان څه شو ورغون کلي خدای تباه کړل ورغون قومونه خدای تباه کړل لیکن الله پاک د نیازبین پیغمبر د خپل محبوب پیغمبر چې الله ته د هر چا نه ګران دی راوینې وخو ګورې زر نسمو د پس تبه د پیغمبر خیره قبوله نه شو قبوله کم ځای رونیو بدر کې رونیو د دې واقعې نه اوته نه لس کاله پسې رونیو او چې راوینې وسنګه نو بیا پرې نه خواړه مرګري ته تختیدل او په بدر کې مردار پروتو عبدالله ابن مسعود وی حضور پاک او فرمایل چې دا عفرا زامن وی چې مونږه ابو جهل وجل دی تاسو لار شو ګورئ وی چې دلالم لاشونه مې اړو راړو ویل د سپیر لاش پکې راو قد برد یخشوي لا څه خو کار نه کو صاحب پکې و به رمقو ما ولا پدې سینه خمس بوت ټوپو واو ما وی انت ابو جهل ویو سوکې مې عبدالله بن مسعود قبر ته ګوره هغه وخت هم ته قبر نه دی وتلی الله په قبر ډېر خفه کېږي وی د پلان کې زویا دومره لوړه سینه بری د چالي دي چې زما ده
ما سینه پریدا سر دې پرې کوم په سپې کې مې رسول الله مبارک لوړم دویم قبر ته ګوره په سر چې مې پرې کې لګ دې سینې سره وګد پرې کچ سټ مې وګدي چې په نورو سرونو کې پروتي کې د سردار سرخ کړ مهرمان دی پورا کوم خدا تاسو نه کوم چې د حضور پاک متعلق دی اوس خیال ده ګوره سپیرته وی چې کله د پیغمبره دعوه کړی دا او په اگر وز مې څومره بدی شو نن مې هغه سي بدی شي سر مې ته پریکا او یوم رسول الله مبارک ته مخ کې غرزاو هذا راس عدو الله ابي جهل دا د الله د دشمن د ابو جهل سر دی رسول الله مبارک شکریا سجده څه شو ابو جهل